بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید پاک په دې خصوصي خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ ښه صحتمند به وي. دا خو هر څه ته معلومه ده چې ژوند تکلیف درد دا د یو بل سره تړلي دي. چې ژوند وي نو تکلیف به هم وي، درد به هم وي، بیماري به هم وي. خو بل طرف ته داسې کسان هم د دې ژوند سره تړلي دي چې هغه خپل ژوند ډیر بې آرامه کړی دی او هغو کسانو ته آرام غواړي، سکون غواړي. څوک چې بې آرامه دي د څه د وجې، په خاص توګه د بیماریانو د وجې، هغو خلکو ته آرام لټوي، سکون لټوي، د دوی درد، د دوی آهونه کمول غواړي او په دې کې تر یوه حده پورې کامیاب شوي هم دي. او نن دنیا د دې خبرې ګواه ده چې که یو طرف ته کینسر، هغه چې کومه بیماري وه چې لا علاجه به وه، د هغې علاج راووتو. بلکې زه به تاسو ته دا ووایم چې ټي بي په شان یوه اوس چې کومه نن وړوکې بیماري ده چې هغه د میډیکل په اصطلاح کې خلک وایي چې دا خو تقریبا یو زکام ته رسېدلی ده، سیم لایک زکام. ټي بي وا داسې بیماري ده. خو ټي بي هم په دې خطا کې، هم په دې اشیا کې، هم په دې دنیا کې په یو وخت کې لا علاجه بیماري وه او داسې بیماري وه چې زمونږ چې کوم قائد و، قائد اعظم رحمت الله علیه، هغه هم د ټي بي د وجې، د ټي بي د بیمارۍ د وجې ساه ورکړې وه. ولې چې په هغه وخت کې د ټي بي هېڅ قسمه علاج نه و. خو بیا وخت هم هغو کسانو دا ثابته کړه چې هغې بیمارۍ ته یې شکست ورکړو. دغه شان که نن مونږ وګورو، پولیو هم یوه داسې بیماري ده چې د هغې هم علاج نشته. چېرته هم چې ځې نو د پولیو علاج نشته، بلکې په ټوله دنیا کې پولیو ته شکست ورکړی شوی دی، سوای د دوه ملکونو، یو پاکستان او یو افغانستان. په دې دوه ملکونو کې پولیو نن هم شته. دې نه علاوه په ټوله دنیا کې پولیو ته شکست ورکړی شوی دی. چا ورکړی دی؟ ویکسین چا جوړ کړي دي؟ حفاظتي ټیکې چا جوړې کړي دي؟ هم دې کسانو جوړې کړي دي کومو چې ذکر ما په شروع کې وکړلو. نو دغه شان که بیماري، که تکلیف، که درد انساني ژوند سره تړلی دی. خو بیا داسې کسان هم شته چې هغه درد کموي، بیماري کموي. او هغه کسان چې کم په بیماریانو کې مبتلا دي، د هغوی د آرام ورکولو په هڅه کې دوی خپل آرام بایللی دی، خپل سکون بایللی دی. څوک په مختلفو لیبارټریانو کې ناست دي، څوک په غټو غټو میډیکل سنټرو کې ناست دي، څوک په هسپتالونو کې ناست دي. په دې لړ کې دا وخت مونږ چې په کم هسپتال کې موجود یو، هغه د سید عادل هومیوپیتھک هسپتال تخبایی. په دې هسپتال کې هم تاسو کتلی شئ چې روزانه د زرګونو په تعداد کې مریضان راځي. دلته د تعجب خبره دا ده چې موږ د مریضانو سره خبره ترې وکړو، نو د مریضانو دا وینا ده چې موږ په څلورم ځل، پنځم ځل یا په دریم ځل باندې راغلي یو او زموږ هغه درد، هغه بیماري تر یوه حده پورې کمه شوې ده. کمه به چې موږ ته وه، د کمې د وجې به چې موږ بې آرامه او په درد کې به مبتلا او ټوله شپه به مې تېره کړه. او دې نه ماسې وه دلته د دې فیس حوالې سره چې موږ خبرې اترې وکړې، هغه هم دلته د خلکو وینا ده چې فیس هم هغه شان نه دی لکه څنګه چې په نور هسپتالونو کې دی. نو نن به خبرې کوو موږ دلته د مریضانو سره، د دې ځای د سټاف د کسانو سره، چې تاسو څنګه دا ناممکن شی که نه و خو مشکل خو و، دا مشکل تاسو څنګه آسان کړو او تر کومه پورې به آسانوئ او څنګه مو آسان کړی دی. راځئ دوی سره به خبرې اترې کوو چې څه روان دي. راځئ خبرې کوو د مریضانو سره. دلته موږ سره داسې کسان هم دي چې هغوی د دوبۍ نه راغلي دي، هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. موږ په دې خصوصي خپرونه کې تاسو سره کلی وی، نوم دې څه دی او کوم ځای نه راغلی؟ وعلیکم السلام. زه اټک نه اوس راغلی. زه راغلی اکثر دوبۍ نه په ایمرجنسۍ باندې. او اوس زه ماته معلومات وشو زه دلته د هسپتال دی، زه په هسپتالونو ډېر وګرځېدم، ما علاج وکړو خو علاج نه شو. خو چېرته ویل چې دلته لاړ شه، ته دلته علاج وکړه، انشاءالله الله به دې ښه کې ښه کوونې والا حلال دی، شفا الله ورکوي، شفا الله ورکوي. ته به دلته ښه شې. به زه اټک نه دلته نن راغلم، سبا که خیر وي سهار ما جهاز ده، زه ځم بیا واپس ځې. څومره چوټي دې تېره کړه؟ او 6 دن. 6 دن دوبۍ کې کوم ځای کې اوسېږي؟ دوبۍ کې زه رویس کې یم. رویس کې کومه کمپنۍ کې کار کوي؟ ادنوک سره کوم. ادنوک سره؟ پټرول او میټرول؟ میټرول. مقصد دا خو پټرول ګرانېږي، هلته به ارزان دي هلته ډېر، خو خیر هلته هم دومره ارزان نه دي. نو چا درته ویلي وو چې دې هسپتال ته لاړ شه؟ هغه ټیک شوی وو
که څنګه تا ته چا ووایي چې دلته لاړ اچار ته ویلي هغه صحیح شو هغه خپل علاج کړو اوس هغه الله پاک صحیح کړو هغه مطمئن و د دوی د علاج نه بیا تا ته ووایي چې ته ورشه څه ته ورشه ما ته هغه ویلو چې زه خپله لاړې ما علاج وکړو زه ورسره صحیح شوم ته ورشه الله به د ښه کې ښه کوونې ولا الله ده دوبۍ کې زم ډېر پاتې شوی یم لکه یو پرایویټ هسپتال دومره صفا سوترا دومره ښه ماحول تا ته نه ښکاري چې زه لکه دوبۍ کې یم الحمدلله هسپتالونه خو هلته ډېر ښه هسپتالونه دي خو دوی پاکستان په لحاظ سره ایک نمبر هسپتال دی دا ایک نمبر هسپتال دی لکه مونږ چې رالو مونږ د پېښور نه راغلي یو پېښور کې هم ډېر هسپتالونه دي پرایویټ کلینکس دي ډېر خو مونږ هم چې دلته رالو دا زموږ دویم ځل دی چې مونږ راځو بلکې دریم ځل دی مونږ چې ولیدو نو یقینا چې دلته ډېر څه دي نو تا ته څه تکلیف و ما دردونه کېږي په ټول وجود کې کله وجې درد وي کله بل ځای درد وي کله معده کې درد وي او څوک راته چې تا معده خرابه ده معدې ټیسټ وکړم صحیح وي څوک راته چې زړه دې خراب ته زړه ټیسټ وکړم صحیح وي میلې ټیسټ وکړم میلې صحیح هر څه صحیح دي خو درد نه ختم وي نوم دې څه دی محمد نعیم نعیم خان په د دوبۍ کې د افغاني کباب مباب ډېر ملاویږي اریس مریس ډېر ملاویږي او په روډونو باندې خجوره اکثره پرتې وي هغه موږ پښتانه خورو نو کېدای شي چې خوراکونه ډېر کوي بس دا پته هم نشته خوراک خو ډېر د زیات کړ هم لوگ پیزر میزر دا پیزې هم خورې که نه هغه د مروړیانو ولا هغه ترخه ترخه هغه خو نه خورې خوراکونه بنګالیانو والا کیمپ کې اندا موږ کیمپ کې پتې کېږو کیمپ کې اندا خوراک دی هغه میز کې تاسو هغه خوراک دی نو دا مې وا وجه دا ولې چې مونږ خلک د مرچکو سره ډېر بلد نه یو که نه او بنګالیان کې دي که انډین دي پنجابیان کې دي هغه ترخه ډېر خوري ډېر خوري او دلته د سټاف رویه څنګه وه ډاکټران چې ملاو شو ورسره نور څنګه وو اوسه پورې خو زه چیکینګ ته نه نمبر نه درغله ورته انتظار کوم بس ویلاړ یو نو سبا به زه د خیره سره خیر ان شاء الله سبا پرواز دی شپږ ورځو کې د څه شی داسې ولیدل چې ته ووایې چې دا مې ښه شی ولیدو نو شپږ ورځې کې خو زه کور نه یم وتلی نن چې راغله د هسپتال کې د څه ښه ولیدل الحمدلله ډېر ښه هسپتال دی بلکې خاص کر پاکستان کې چې کوم هسپتال ته چې بدبو زیاته وي دلته کې الحمدلله بدبو نشته او بله خبره دلته چې کوم لنګر کې تا ته روټۍ ملاویږي که نه د ورځې ګوره مونږ خوړلې ده خو چاته وایم او روټۍ چې ده که نه په هغې کې د زمزم اوبه اچول کېږي نو اول خو زمزم اوبه چې دي هغه الله تعالی فرمایي چې په دې کې شفا ده بل وایي چې نیت صفا منزل آسان په کم نیت باندې د دې هسپتال مالکان چې دا لنګر چلوي دغه زمزم پکې اچوي دا مریضانو خدمت کوي نو چې نیت دومره صفا وي نو منزل د مریضانو چې کوم دی منزل چې کوم دی علاج دی او شفا ده نو شفا به پکې خدای خامخا اچوي ګوره چې زه دوبۍ کې د مرچکي خوړلي دي د مروړیانو روټۍ دې خوړلې ده د بنګالیانو روټۍ دې خوړلې دلته به لنګر خامخا خورې که انشاءالله که خیر وي که رزق مو وي ورکړي خورو که بس یې سار شه کنه یار زموږ طرف نه بس دا دعوت چې ډاکټر دې وګوري بیا لنګر وخوره که خیر وي انشاءالله الله تعالی دې وکړي محمد نعیم چې ستا علاج هم وشي او الله تعالی د سفر هم درته په خیر خوشحالي سره تمام کړي او ښه تندرست هلته لاړ شي خپلو ماشومانو ته رزق سبب او وسیله جوړه شي مهرباني مننه خوشحاله اوسئ دلته موږ سره نور ملګري ناست السلام علیکم هغه ته وایي چې ویل چې په خیبر ټي وي مې ته لیدلی کابل و زه مجیه ته وې جی 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 نو نن مخکې دې هم لیدلم نن دې بیا ولیدلم په خیبر ټي وي به اوس تام خلک ګوري ښه جی 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 کوم ځای نه راغلی زه جی ګوندل نه راغلم ګوندل خو پنجاب کې نه دی اټک نه خوا اټک د اخوا دی که دی خوا دی اخوا جیشان اخوا دی او کامرې نه دی خوا یعنی پنجاب کې دی نو تاسو د پنجاب نه راغلی جی 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 سویم ځل دی چې راځي دلته یاره جی زما خو به یو اتم نه هم ځلي داسې راغلی څنګه د دوی علاج ښه دی مطمئن دی نه جی او داسې دوه درې مریضان مې د خپل کور راوځي هغې سره ښیم او اوس فی الحال د ګردو مې څه شکایت و تاسو ګردو شکایت جی 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 او ګردو نه په سیم ځل باندې دلته راغلی ګردو کې دا پیله ځل راغلی ما نورو مریضان چې دي شکر دی دوه درې مریضان مې راوستي دي خپله مانې مخکې د خوني بواسیرو مریض وم هغې سره سټ شوی ما دوی سره ټیک شوی هغې سره سټ شوی ما جی نو هغه مطمئن یم ځکه دوباره رالم اوس نور مریضان راوستي دي اوس خپل راغلی م جی او دې نه مخکې د نور مریضان راوستي او کور مالی مې د بې اولادۍ څه مسله وه د هغې کې راغلي نو هغې بیا زموږ تمه وشو بیا ډاکټر صاحب په هغې باندې سرچنګ روان دی کېږي او انشاءالله کامیاب دی کامیاب نو څه وایي دا نور چې کم دلته په چم ګاونډ کې د خلک دي صرف بس خپل فیملی ول به راولي که نه نور به هم راولي یاره زه خو ټولې دنیا ته ټولو مسلمانانو ورونو ته دا خواست کوم زما دا اپیل دی چې لکه په ډېرو کمو پیسو باندې دلته علاج کېږي
او داسې د طبي ټوخي د علاج خور ډاکټر کولی شي، خو لکه په غټه سطحه باندې چې کومې داسې مشکلې بیمارۍ د هغې علاج دلته کې دوی روکاږي، لږ ټیم اخلي خو علاج یې لکه ټیټ دی کېږي. او پیسې مې فیسونه ډېر اخلي که نه کم اخلي؟ یاره هېڅ فیس د دې نشته جي، بس داسې د بل ډاکټر هغه فیس چې کوم هغوی اخلي په هغه حساب باندې د دوی ټوله دوایي او هغه هر څه کېږي. لکه دا راته ووایه چې ګوندل خو ډېر لرې دی دلته نه پنجاب کې دی، ګوندل کې درته چا ویلي وو چې په تغبۍ کې داسې یو هسپتال دی؟ یاره جي دا خو بس چې کله انسان مجبور شو نو هغه بیا ګوري ځان له خپل ښځې ګوري. مونږ پېښور هم ډېر کتلی و، د دې ګردو دا 7 کاله مخکې زما را مسله وه اتابات کې د کاڼي دي که څه مسله ده؟ دا څښا کېږي ګنده کېږي کال په کالې. نو لکه هغې کې لکه دا خبره ده چې د هغې اوس خو سټ وي، بیا په هغې کې ما نور مریضان دلته راوستو خپله باندې لکه چې ما ته کومه قصه وکړه چې زه د دې نه مخکې ما لکه د بواسیرو علاج وکړو هغه کامیاب شو. نو د هغې نه پس اوس د ګردو دا بس زه له پیله ځل رالم او دې کې به دی انشاءالله کامیابي ولي چې لکه هغه دومره غټه مسله نه ده. نور چې کوم تاسو نور فیملی یا نور چې کوم تاسو علاج شوی دی نو هغه ښه دی، نو تاسو وایي چې د هغې په نتیجه کې به ته خپله امید لرې چې ستا به هم دا مسله حل شي؟ بالکل جي سیټ و که نه هغې کې بې اولادي وه زمونږ لاړو څه پته نه لګېده د بچو. هغې کې بیا مونږ ډاکټر صاحب مونږ روان شو د څه ټایمه پورې څه ځای پورې لاړو بیا ناکامه شو، اوس په بله طریقه روان شو، په هغې کې انشاءالله مونږ سیټ یو. امید شته دی؟ امید شته الحمدلله. نو بیا چې خدای پاک چې کوم دی که نه ستا هغه امید اردو کې ورته وایي چې هغه چې کوم زمونږ بابي ده هغې وایي چې گود بری هو جائے، نو بیا به دلته د هسپتال دپاره هم څه کوې څه خیر خیرابات به کوې که نه؟ څه چېرته ټنګ ټکور پروګرام به جوړوې مونږ به راغواړې نه به بې راغواړې چې مونږ سره د کیمرې در شو او د خیبر ټول ټیم درولو؟ یاره جي ډېره مهرباني او هر څه به کوو، هر سړی په خپل وس لکه غریبانان خلک یو د خپل وس مطابق چې څه وکړو او ټنګ ټکور خو ساز او سوز او ټنګ ټکور به خیر زموږ طرف نه فري وي پکې. ډېره مهرباني تhank you very much. څنګه یې کاکا ته ښه یې جوړې؟ د کوم ځای نه راغلی او نوم دې څه دی؟ زما نوم رحماني ګل دی، زه د رحماني ګل رحماني ګل او مټې د بیدرې یم، سوات مټې مټې او زما لورکۍ دلته راغلی ډېر غټ لیاج یې کړی خو څه فرق نه و کړی. نو سوات ته ما بوتلم، ما ته وایي چې د لاس دې ډاکټر له او انشاءالله الله به دې ښه کړي. زه رالم او ډېر لیاج ما کړی کشمیر د باغه پورې او څه فرق مې هم نه دی کړی. زه رالم دلته کې ما دوا یوړه د هغې سره ښه شوم دلته نه او دوی نه رالم انشاءالله. هغه زه رالم نو بیا دوی ما 160 پورې کارټونه ما یوړلو او هلته کې ما ورکړو خلکو له چې تاسو لاړ شئ او انشاءالله تاسو به خدای پاک ښه کړي. 160 پورې کسان راغلو، هغه چې راغلو هغه دوایانې ویوړې، الله پکې غټه شفا واچوله. نه چې منځونه کوي نه دواګانې ورته کوي او ډېر خوشحاله دي. خو هغه سړی خوشحاله چې چا دوایي ته وړله، چې چا دوایي نه وړه ناخبره دي خبر نه دي که نه. الحمدلله بخوا دغه ځای کې ډاکټران ډېر دي او ډېر علاج ما هم کړلی خو ما څه فرق نه دی کړی. دې دوایي سره الحمدلله چې مونځ هم پکه لاره کومه خوشحاله یم، الله یې د ښه ساتي دی اورې او موږ به ډېر زیات خوشحاله او نه انشاءالله به خدای پاک کامیاب هم کړي. او دې څه لالچ مالچ پکې نشته، زه خو دا یو ځای زه مټ یم بیدرې یم دغه پکې نشته چې ما له سره کوي دوی راپاره زه لګی یم خو زه ځان په لګی یم چې دغه ځای رالم دونه ما خرچه وکړله او زه ښه شوم. زه نور کسان ته هم وم تاسو لاړ شئ چې الله ښه کړي. نو الحمدلله ټول ته به دوا سلام دی او موږ خوشحاله یو انشاءالله. دا راته ووایه چې تا ته څه تکلیف و او نور ماشومان دي چې راوستي هغې ته څه تکلیف دی او تاسو هم ځل دی چې راغلی دلته؟ زما دا سروم چکر دی خو بس هر سړی څه کې به کړېږي. زما دا سروم چکر دی چې دا دوایي زه خورم الحمدلله ښه کېږم سره چې ختمه شي نه. هغه دردونه دي په د ملا په زنګنانو باندې ډېر تکلیفات ډېر زیات لږ نه. زما د سرورم زل بیا رالم که نه زه سره مشوره کوم چې زما د بیماري ونه ښه کړي او څوک چې راغلي نه انشاءالله چې خوشحاله دي او ډېر په طبیعت یې برابر دی، خوشحاله دي الحمدلله خوشحاله دي. الله دې ښه ساتي او الله دې ښه ساتي. مطلب دی تاسو چې تاسو د قوم په خدمت کې زموږ دا وروڼه چې دي مریض پسې منډه تړله وهي او ښه خیال ساتي د عزت. دا مشر دی، دا میلمه دی، ښه ښکلې په مینه ډوډۍ ورکوي، ښه سلام کلام کوي. وره دا خبرې نن سبا په یو ځای هم نشته، صرف د پیسو سره کار دی. څونه ډېرې پیسې جو خوشحاله وي چې پیسې نه جو الله دې مل شي. مطلب دی ټول د پیسو باندې ډېر مین دي. دغه سړی ژوندی هم خلکو خیال ساتو او چې مړ دی نو ډېر خیال ساتي. جنا 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 دا یادوي او جنا چا په جیب کې نه نو الله دې مل شي نو او دغه جیب ډک نه که نه هغه د سړي عزت نه. مطلب دی پمني کې صاحبي او دوی الحمدلله زموږ وروڼه مطلب دی چې دغه لپاره نه یو او دې لپاره یو چې دا راشي په مریض پسې ورمنډې کې
او ماما یا لالا څه خدمت څه تکلیف منډه ته د اوبو د ډوډۍ د چی غټ خدمت نو هسپتالونه هم دي هغه ځای کې نه که جوړ نشي لیونی خوشي که نه د پیسو سره کاري دونه بنډان جوړ کړي ولا چې هغه د خوراک نه وي څنګه چې هغه بیماري هغه ته معلومه نه وي او عقل د ډیګریانو شی نه دی د 14 پاس کو دغه عقل نشته نه تعلیم شی نه دی چې ما 14 پاس کو ما کې تعلیم عقل نه شعور ته موږ چې دا خو غټ جیداد دی خدای پاک چل عقل ورکی تر هغه سره تعلق ساتي نه پیسو سره او نه خوراک سره نه د کپړې سره نه عقل ځان جیداد دی چې الله چاله ورکی کنه او دوله خدای ورکړه الله هم ټول مریضان خوشاله دي الله دې خاصه موږ په خپلم خوشاله اوره ان شاء الله چې موږ نور مریضان هم راولې د خیر سره چې مټې ته لاړ ان شاء الله څوک پریاد کوي نو ټول را لګم او کوم مریضان چې راغلي په هغه بسمو ګرځیدم چې څنګه پوزیشن د ناغو چې موږ یو پیر تلیو لکه په دویم ځل موږ نزو موږ خشیو مې الله خاصه ټول مریضان د خدای ثواب وکړي ځکه چې غریبواله ده دا غزیندل تیراشي او دوی په دوايانو کې شفا غورځيږي ځکه د کا کیمانم ډيري ډاکټران ډيري ډیګرانې پاس کړي وتا خودونه چې اپاندان باندې پخپله دلته کې نثار نومره او غټ مشهور ډاکټر خواځه خېل کې ده او دوايانه مې اسلام علیکم مې دوايانه مستا شو پیسې مستا شو را مې زه خلې ونه شوم ډاکټر ته واپس کړې واپس مې کوم یاره مې پیسې مرا کا دوايانه مرا اسلام علیکم را زه ټیک شو مې زه ویم چې زه مستا ګرونه سری کله ایا زما کې پنځه پنه مې دونه زما مطلب د دماغ کار نه کوم ډاکټران خپل کوشش کوي خو څنګه چې مونږ وویل چې خبره ده چې انتخاب خو به مونږ کوو کنه او زب بیمار شوم زبا ځان ته علاج کوم نو په کار ده چې زه اول دا ریسرچ وکم چې کم سپیټال خده کم ډاکټر خده کم دوايي بخاره کوي دا خو زما په ما باندې ډیپند کوي کنه دا به زه کوم نو که زه ځان ته ښه ډاکټر خوښ کما ښه سپیټال خوښ کما هغه به زما ښه علاج وکړي او که زه داسې لارې کوڅو کې چې څوک ناست وي هغې ته ورشم نو هغه به خپل مزاج په مطابق باندې علاج کوي نو په کار ده چې مونږ ښه ځای ښه ډاکټر ښه مرکز ښه سنټر خوښ کو چلته مو ښه علاج وشي ان شاء الله داسې به کوو که خیري او څوک مریضان چې راغلي دا کار ډېر زیات خوشحاله دي او نور ته هم وایي نور ته هم تاسو لاړ شئ هلته کې که نه تاسو لاړ شئ او ستاسو کار به خدای کوي مطلب نه کم چې راغلي نه که هغه دوایانې پرې ښه راغلي ښه خوشحاله دي اورې نو چې دوایانې ښه راغلي نه دوام کوي چې موږ وګرځېدو خپل لمونځ اودس کوو او په هوش کې راغلو که نه نو الحمدلله دا دوايي چې ده که اوسه پورپشا بد نه راغلی اسیم دا هومیوپیتیک چې کوم دی د هغې ساید افیکټ نه وي دې کې کمال دا دی مونږ به دا نه ووایو چې ایلوپیتیک دا نور چې کوم دوایانې میډیکل سټورونو کې چې ملاویږي مونږ دا نه ووایو چې هغه بدې دي هغه هم ښې دي په هغې کې هم ښه شته هغې کې هم علاج شته هغې کې هم خدای تعالی شفا اچولی دی په هغې باندې هم ریسرچ شوی دی په هغې باندې هم خلکو تکلیف ایستلی دی نقصان پې شوی دی مونږ دا نه وایو خو هومیوپیتیک حوالې سره دا خبره شور دا خبره حقیقت پر مبني ده چې د دې ساید افیکټ نه وي ساید افیکټ دا مطلب چې بیماری کې کله کله سړی وا دوايي وخوري چې ستا سر درد وي سر درد خو دې ټیک شي خو هغه ساید افیکټ کې بله بیماری در سره حمله شي نو دلته ویل کېږي چې د دې دوايانو ساید افیکټ نشته نو دا ځکه تاسو چې کومه خبره وکړه چې نقصان یې نشته ساید افیکټ کې نقصان دی او هغه د هومیوپیتیک تقریبا نشته دی جی دوی کو الحمدلله غټ اخلاص پکې دی اخلاص مثال ادب دی راشي کشري مشري او په اخلاص باندې په خیر ستري مشو کوي خپل وخت مناسب خدمت وکي تګ دا وس نشتا څوک نه کوي بس پیسې والے دوای نه ورکی په مخه دی ښه او دوی خو چې راشي مطلب دا وخت مناسب نو سکه الله پاک کوي شفا به الله غورځي خو دوی کې دا کوا حواله دی چې یو اخلاص وکي جو هغه مریض مسلمان دوا وکي زما خیال وساتو مال مناسب خدمت وکړو نو دا دوام غټ جیداد دی او د هر یو سړي په نصیب کې نه کیږي بعضې سړی دوایي والی چې هغه مشر پیژني کشر پیژني ادب پیژني اخلاص پکې انصاف پکې ادب پکې څه پکېږي نه نو دا پکې نن سبا ډېر ګڼه خبره ده چې وسیله خدای ورکړي ولا نشته مشر پر خاندار مریض پر خاندار سری خیال له دا شی ډېر زیات دی او دوی الحمدلله ټول کې زموږ د خویندې میندې دي که زموږ د ډاکټرانو وروڼه دي که دا نور چې دي خدای دې ښه ساتي لکه هر مریض ته خوشحاله راغلی او مددانو کوم مرګي سره راغلی دا سره هم ډېر خوشحاله دي دا مشران کشان سپین دروبې راغلي نو ښه په طریقه باندې ناسته پاسته سلام کلام ته ډېر په مینه کوي او نور خو هغه لمبر ته ودرېږه روکه راغی جو ښه راکه راغی په مخه دی ښه خپل د پیس سره کاري چې څونه ډېري
والله صورت کې پیسې په لاس کې وناسئ کنه نو موږ خدای هم ډېرې پیسې راکړي چې دوی له ورکړو دوی هم خوشحاله موږ هم مجبور یو الله تعالی دې تاسو او تاسو څومره مریضان دي هغې ټولو ته د خدای تعالی شفا ورکړي. دلته موږ سره نور هم مریضان شته هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. دا د رحماني ګل خبرې خو تاسو واورېدلې چې دی وایي چې زه صرف نه چې خپله راغلی یم بلکې نور مې هم بار بار مریضان راوستي دلته او ځکه مې راوستي دي چې هغوی ته خدای تعالی شفا ورکړې ده د هغې علاج چې کوم هغه دلته ممکن شوی دی. دلته موږ سره نور هم مریضان شته. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی کوم ځای ته راغلی؟ ظاهر شاه جی راول خو ستاسو خیبر والا شکریه مهرباني ستاسو مننه. تاسو دومره کاوش کوئ دلته راځئ او بیا سید عادل به لکه ډېر زیاته شکریه. زه د کاټلنګ ډېرې لوپانې سره تعلق ساتم او زما کم از کم لکه 2 کاله د معدې مسله وه چې پیلوري نو زه د انګریزي دوايانو لم ډېر تللی یم او د کیمي لم ډېر تللی یم او دلته رالم 2 پیرې دا اوس 3مه پیره رالم نو تقریبا چې 80% ما ته ښکاري چې ماشاءالله لکه زما ټیک شوی یم لکه زما به دا و چې لکه نور د انګریزي دوايانې ما خوړې نو د هغې سره به ما د بلډ پرېشر کویزیډۍ ګولۍ خوړې غټې غټې ګولۍ به الله کولې نو دا به ته خورې نو ما چې دا به ته کم یاده خورم زه دلته رالم شکر الحمدلله زه هغه ګولۍ اوس بیخي لوله رالم لکه اوس دی ما ته و چې الو به هم نه خورې کم از کم 3-4 میاشتې وشوي چې هغه لو ګولۍ هم زه نه خورم دوی په تا بند کړلی دوی عادي بند کړی تا ته د بلډ پرېشر مسله هم اوس نشته لکه نشته مخکې به بیخي های چلېدو 200 کې به چلېدو 160 کې به چلېدو اوس بیخي لوله راځي نو لکه دې سره زه بیا دغه وخورم نو لکه صحیح م لکه 100-120 کې اوس چلیږي لکه نارمل دی خو لکه دا اوس بیا درکړم معمولي غونته لکه پاشتې تقریبا 180% ماشاءالله زه وایم چې لکه صحیح شوی دی خو لکه اوس لکه تقریبا زه وایم چې لکه دا 20% پاتې په سر مې معمولي شانتې بوج راځي نو چې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړم نو چې لکه دی بس دغه ته څه کاروبار کوې؟ زه خو جي دغه یم ګیلکار یم پالستر کوم تاسو خو ډېر سخت کار وي ګیلکاران خو ټوله ورځ ډېر سخت کار کوي نو بیا هم ستا بلډ پرېشر های کېږي ولې غوسه ډېره درځي که څه حساب دی؟ نه غوسه خو لکه غوسه نه راځي خو لکه دا د معدې د وجې سره به های کېدو بالکل معدې سره د معدې سره به دې وي چې د معدې سره ستا لکه چې پایلوري وای دې کې زخم دی نو دې سره های کېدو به دلته چې راتلې دې نه وړاندې نورو کم هسپتالونو ته لاړ وې چې علاج دې نه و شوی؟ تللی مې جي مردان ته تللی ما پېښور ته تللی ما لکه ډېر ګرځېدلی یم لکه کړي مې دي علاجونه خو لکه نیم لکه بي پي دې نه کنټرول کېده؟ بي پي مې نه کنټرول کېده او دلته دوی هغه دوايانې در باندې بند کړې دي لکه دي هغه بلډ پرېشر دوايانې وي نه به خورئ او اوس بي پي ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک ماشاءالله اوس چې کوم لکه په 2 مرض په 3 مرض چې کوم نه دي هر سړی خپل چک کولی چې کوم خو لکه نارملي چې زه که معمولي په سر درد محسوس کوم نو لکه لاړ شم چکې کوم خو لکه هغې وي صحیح دی دا ستا د معدې معمولي مسله پکې پاټ شته لکه دا زه نه یم لکه 20% کم از کم لکه شته ما اوس په سر لکه ماسپښین نه بعد بوج راځي نو اوس مې ډاکټر صاحب سره مشوره کوم چې لکه دې راله دغه راکړي نور 2 پیرې راغلې دا مې 3مه پیره ده او ماشاءالله لکه ریزلټ د دې ډېر صحیح دی ډېر ښه دی نو چمګاونډ کې به نورو خلکو ته هم وایي چې دلته راځئ نه جی ولې نه موږ کسان رالېږلي دي بیا به هم رالېږو سید عادل والي د الله پاک عزت ورکړي خدای دې ولې زندګي ورکړي چې دا کوم کاوش د شروع کړی دی اوس ما په دا کاونټر پورې دا پر دا کول مې د خیبر والا شکریه چې لکه تاسو دونه راکړئ مې اوس موزیم دلته هغه ځای مې موټر سایکل دغه شو لکه نور به دونه وو لکه وو ماشاءالله وو خو لکه تاسو چې کله راغلی دا 2-3 پروګرام دی نو دومره لکه خلک دا کېږي چې لکه خلکو ته تاسو آګاهي ورکړه تاسو خپل هغه وکړو نو لکه د دې د وجې لکه اوس خلک ډېر زیات دي نو هغوی پورې ما خاندل مې اوس مې زموږ هغه ما نمبر بېګا اخیستی نو بېګا راته ووایي چې نمبر دله داسې نه درکړو دلته به راځې نور کاله به موږ واخیسته نو لکه نمبر به راته میلاو شو او اوس لا تاسو دا ګڼئ نه څونه خلک دی ډېره زیاته ستاسو په دغه باندې ولې نه موږ خو خیبر خو هغه چینل دی چې نه صرف دا دلته یو بل سپین لوبي سره موږ خبرې اترې کولې هغه ته مې چې که خدای ماشومان درکړل نو څه ټنګ ټکور پروګرام به کوې هغه بالکل به یې کوو نو ما ورته ویل چې ټنګ ټکور به خیر د موږ خیبر وال دلته فری راولو خیرات پکې څه وکړه نو موږ خیبر صرف دا نه چې موږ صرف ټانګ ټکور کوو مونږ صرف سندرې وایو مونږ صرف کلچر پروموټ کوو صرف دا نه مونږ که زلزله وي که سیلاب وي کومه چې د درد خبره وي د تکلیف خبره وي په هغې کې هم د خپلو پښتنو ته خپل خیبر د ټولو نه ړومبې ځان رسوي زمونږ یوه اداره ده ساوي په نوم باندې ساوي زمونږ هغه اداره ده چې چرته هم
سیلاب راشي، زلزله راشي، نور تکلیف راشي، نو په حکومتي هغه ادارې چې کمې د دې دپاره مختص دي، کمې د دې دپاره وقف دي چې زلزله متاثرین یا سیلاب زدگان ته به امداد ورکوي، په هغې نه موږ لومبي ورته رسو. مقصد مې د خبرې دا و چې موږ صرف ټانګ ټکور نه چې کله خلکو ته تکلیف وي، خلکو ته درد وي، نو بیا هم خیبر ورسره وي، او بیا چې درد علاج چرته میلاویږي، شفا ورته چرته ترلاسه کیږي، بیا هم خیبر هلته موجود وي. لکه تاسو د خدای پاک زندگی درکړي، موږ د مدثر بای په هغه زندانه کې چې هغه دغه زانګو انخته وه، د ټولو نه مخکې ستاسو خیبر هغه دغه هایلایټ کړو هر چرته بل والا راله بیا، خو لکه هغې چې کوم پروګرام کړی و هغه د خدای پاک زندگی ورکړي، هغه داسې هغه کوي چې بالکل لکه خلکو په زړونو کې لارې جوړېږي. مونږه په دې ضلع خیبر کې چې غر را پرېوتو، زه لاړو ما 3 ورځې مې په تورخم کې تېرې کړې، په مومندو کې چې غر را پرېوتو، زه لاړو ما 2 ورځې مې هلته تېرې کړې. نو خیبر همیشه نمبر 1 وي او نمبر 1 ځان رسوي. الله پاک ته نمبر 1 ساتي، خدای پاک ته ولې عزت ورکړي، خدای پاک ته تاسو لم عزت درکړي. امین سره د تاسو شکریا، مننه، خوشحاله اوسئ، الله تعالی تاسو ته شفا درکړي. ملګری السلام علیکم، ته څنګه یې؟ ښې، ته د کوم ځای نه راغلې؟ پردیر نه راغلی شارو پردیر نه. نو دیر خو دلته نه لرې دی ډېر؟ ډېر لرې دی جی. دا د سویم ځل دی چې راغلی؟ پیله ځل باندې راغلو. پیله ځل باندې. هلته دې چا نه اورېدلي وو؟ نه، خیبر نیوز باندې تاسو دغه باندې خیبر نیوز دې کتلی وو. ګوره زمونږ کیمرامین بیا هم اوري، دا نور ملګري بیا هم اوري چې په خیبر نیوز باندې دوی وکتو چې په خیبر نیوز راغلی و ټیم، زه راغلی وم، دلته مونږ کوریج ورکړو، هغې نه پس تاسو دلته راغلي. نو بیا تاسو وایي چې چلو چیک کړه د هسپتال چې خیبر والا وایي، ولې خیبر والا اکثره دروغ نه وایي؟ نه وایي جی، بالکل صحیح خبره کوي. مونږ بریکینګ نیوز پسې نه ګرځو. جی بالکل. زمونږ کور والا بیمار و، ډېر هم ګرځولي، خو دغه اوس نه کېدل، مونږ چې اوس دلته لاړ شو خیبر. او چمګاونډ کې به هم دا خبره اورېدلي چې داسې یو هسپتال دی، هغې ته چې ورشئ علاج یې هم ښه دی او فیسونه هم کم دي، دا به هم اورېدلي وي؟ اورېدلي وي، ښه ښایسته هسپتال هم دی او علاج هم ښه دی. د دې سټاف عملې چې کومه ده، د دې رویه څنګه؟ ټول هم ښه دي، او دا سعید بھائی په خپل هم ښه ده، سعید عادل. اوس دا یو معذوره کس راوړی و، هغې ته ویل چې پرې موله علاج وکړه ټول عمر دپاره. او دا غټه خبره ده، زمونږ له ته هم دوا وکړه چې بالکل زمونږ زړونه به هم خامخا دعا ورکړي چې تا دوکې انسانیت علاج کوي او دغه کوي که نه، د هغوی سره ښېګړه کوي. دا چې کوم دا خدمت خلق دی که نه، په دې کې په ټولو کې مقدس چې دی که نه، هغه دا دی چې د دوی کې انسانیت خدمت، د دوی درد کمول، دوی ته علاج رسول او د دوی تکلیف کمول. نو ذهن چې دا د دوی کې انسانیت چې کوم دی که نه، هغه معراج دی. بالکل ښه دغه دی. مهرباني مننه، الله تعالی دې وکړي چې ستاسو علاج ښه وشي او دلته را مطمئن لاړ شئ. تاسو چې څه تکلیف څه درد وي، الله تعالی دې وکړي چې هغه ټول ختم شي، سره د ټولو مسلمانانو. امین امین امین. ته موږ سره نور هم مریضان ناست دي، هغوی سره هم خبره درې کوو. دا راته ووایه حاجي صاحب نوم دې څه دی او کوم ځای نه راغلی؟ زما رسول خان نوم دی، د بابوزو کاټلنګ نه راغلی م. کاټلنګ نه راغلی؟ بابوزو سویم ځل دی دا اړمبی ځل دی جی. اړمبی ځل. چا نه دې اورېدلي و چې هلته لاړ؟ دا پروګرامونه مې اورېدلي دي جی. پروګرامونه دې کتلي دي؟ پروګرام باندې راغلی و جی. او جی او جی. څه تکلیف دی درته؟ دا کور والا معدې مسله ده او د خپې خوږېږي او په مخ باندې ګرمایش راځي او جی دغه مسله ده جی. الله تعالی دې شفا ورکړي. السلام علیکم، ستاسو څه نوم دی، کوم ځای نه راغلي؟ سلام، زما مسافر خان نوم دی، مدې بابا نه راغلي. زما یې ګور و اکسیډنټ یې کړی و، د هغې د املا د مخورې دغه وي، پیره مخکې هم راغلي، اوس دوباره بیا راغلو او ګزاره شوې ده لږ ډېره. ګزاره شوې ده؟ ګزاره لږ ډېره شوې ده. څنګه دی؟ چا درته ویلي و چې داسې تغبایي کې هسپتال دی؟ دا زه ریډیو غږوم، پروګرام اورم په خپله بس. تا وایي چې بس هلته لاړ، ما دلته پروګرام دې وکتو؟ پروګرام ګورم په مخه. السلام علیکم. سلام جی. تاسو نوم څه دی، کوم ځای نه راغلی؟ زما محمد سلیم نوم دی، نل نه راغلی یم. کوم ځای نه؟ نلو نه. نل کوم ځای کې دی؟ مخکې منګورې. منګورې سوات نه. او جی او سیم ځل دی چې راغلی؟ دا پیله د پر راغلی م جی. او جی او څه تکلیف دی درته؟ ما ته خو جی د معدې هم تکلیف و، هغه خو بیا مې ډاکټر صاحب ته ټوله دغه وکړه، نو ډاکټر صاحب به د ټیسټ ولیکو، نو ما ته ویل چې یاره نور څه مسله خو نشته، خو ستا صرف تبره میادي تبره نه تبې نه ته صرف دغه دا چې ته د خپېري دردونه کوي یا د وجود درد کوي، نور څه مسله راته نشته. څنګه و د دوی علاج او د دوی رویه د مریضانو سره؟ ماشاءالله ډېره ښکلې رویه ده او ډېر مطلب دا سره قدردان دغه دی او الله دې ښه ساتي، موږ دواګانې به ورته هم کوو جي انشاءالله. او جی. السلام علیکم حاجي صاحب، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه راغلي؟ زما خو جی عمر محمد نوم دی او د شرګړ اتیانو نه راغلي. زما کور والا بیمار دی، په دې زنګونې درد دی،
نو هغه ډېر علاج مو کو خو مزه نه کوي. نو نن دلته راغلي وو په ریډیو باندې پروګرام اورو نو بس په دغه وجه باندې دلته راغلي. موږ وایو چې ځکه خدای پاک دلته شفا راکړي. جی دا د لومبې ځل دی دا لومبی ځل دی جی. خو ډېر تکلیف دی ورته نو په دې وجه باندې که نه پېښوره پورې هسپتال څه کوي پراویټ ډاکټر لم تلي خو خبره ده چې اوس خدای پاک ته منظوره نه ده. کېدای شي خدای پاک دلته شفا وکړي. ٹھیک الله تعالی دې شفا ورکړي. السلام علیکم څنګه یې حاجي صاحب ښه جوړې شکر دی. نوم دې څه دی کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم جی ګل بادر دی د چراټ جلوزو نه راغلی یم. سویم ځل دی چې دلته ځای راځي؟ ما دا اول ځل دی سر. څنګه دی اورېدلي وو چې داسې تغبایي کې هسپتال دی؟ بس دا یې پیم باندې دا ریډوان غږېږي او بس دغه ما اورېده د هغه ځینې په دغه راغلي وو. به تا وایي چې راشه دلته هسپتال او نو هلته پېښور کې دا د انګریزي دغه هم ډېر کړي دي. موږ ویل کېدای شي د ګردې دغه دی د مریض زنانه ده راسره د ګردې بیمار دی. بس موږ ویل کېدای شي دا صحیح شي. دلته تاسو د مریضانو خبرې واورېدلې یقینا چې دلته ما تاسو ته په شروع کې هم ویلي وو چې دلته نه صرف دا چې د سوات منګورې چراټ شیرګړ مردان صوابۍ ملکن هزارې نه خلک راځي بلکې داسې مریضانو سره موږ ملاو شو چې هغوی د پېښور نه راځي دلته علاج کوي. اگر چې پېښور خو ماشاءالله د علاجونو او هسپتالونو او د هیلث سنټرو مرکز دی. موږ پېښور کې داسې خلک لیدلي دي چې هغوی د کراچۍ نه راځي. پېښور کې نامتو او نامي ګرامي هارټ سپیشلیسټ دي پرایویټ هسپتالونه دي یا د کینسر هسپتالونه دي پرایویټ دي او بیا پکې زموږ خپل چې کوم 4 غټ هسپتالونه دي د پېښور لکه موږ به ووایو چې LRH وګوره KTH وګوره HMC وګوره جنرال نصیر الله بابر هسپتال وګوره دې نه ماشاءالله چې کوم ګورنمنټ هسپتال دي هغه هم دې سره دي. پېښور کې به موږ دا ووایو چې پېښور د علاجونو مرکز دی په دې کې هیڅ شک نشته. خو دلته په دومره مضافاتي او لرې علاقه کې لکه داسې هسپتال یا داسې مرکز چې د پېښور نه خلک راځي دلته او خپل علاج کوي دا یقینا چې زما دپاره خو کم از کم د تعجب خبره ده. او تاسو هم چې په دې ټي وي باندې ګورئ څوک په دوبۍ کې ګورئ څوک په چېرته ګورئ څوک په چېرته ګورئ نو تاسو به هم سرپرایز کیږئ چې تخبایي وګوره. اول خو چې مونږ د ځای ته راتلو دلته چې راتلو نو یقینا چې 3-4 ځله خو زمونږ ډرایور هم ماشاءالله داسې څه به نه وایم هغه هم په لاره باندې خطا شو نو 3-4 ځله کله یو طرف ته کله بل طرف ته. او تاسو یقین ولرئ چې مونږ د پېښور نه دلته راتلو 2 غنټو کې راورسېدو هغه هم په موټر وې په چرسدا انټرچینج باندې. خو مقصد مې د خبرې دا دی چې دومره لرې ځای سنګل روډ دی نو په دې روډ باندې ملکن روډ دی نو په دې روډ باندې دا هسپتال دومره لرې د مردان نه څومره لرې او بیا تخبایي یو وړوکې غوندې ښار دی یو وړوکې غوندې قصبه ده او د پېښور نه خلک راځي سوات یا ایون د ډي خان نه هم خلک راځي دلته په پېښور راتېر شي او دلته راشي د بنو نه هم خلک راځي د کوټ نه هم خلک راځي په پېښور راتېر شي دلته راځي او بیا مردان چې هلته مردان هم یو غټ ډویژن دی زموږ د خیبر پښتونخوا خو په مردان کې هم غټ هسپتالونه دي غټ د صحت مرکزونه دي پرایویټ کلینکس دي بلها ډاکټران دي پکې بلها سپیشلیسټ دي پکې بلها سرجنز دي پکې بلها فزیشنز دي پکې. خو مونږ داسې خلک دلته ولیدل چې د مردان نه هم خلک راځي دلته او علاج کوي. مونږ به دلته بیا خبرې کوو د دې هسپتال د ډایرکټر سره د دې هسپتال د مالک سره هغوی سره به خبرې اترې کوو چې شروعات مو څنګه وکړو علاج مو د خلکو څنګه شروع کړی دی ترتیب مو څه دی او دا خیال څنګه درغلو راځئ خبرې به هغې سره هم کوو. د دې سعید عادل هومیوپیتیک هسپتال تخبای حالات هم تاسو ولیدل مریضان هم تاسو ولیدل د مریضانو چې کم تیماردارو هغه هم تاسو ولیدل دلته کم سهولیات د مریضانو ته د دوی سره راغلو کسانو ته میلاویږي هغه هم تاسو ولیدل. په دې کې تاسو داسې خلک هم ولیدل چې هغه د بهر ملکونو نه راغلي. موږ به سرپرایز کېدو چې دلته به د صوبایي دارالخلافه یعنی تخبایي ته به د پېښور نه مریضان راځي کله به راځي دا به څنګه راځي یا به د سوات نه راځي یا به د ډي خان یا د ګوندل او هلته چې کوم د رولپنډۍ نه د اسلام آباد نه به خلک دلته راځي. نو دا ټول سهولیات چې چا ممکن جوړ کړي دي دا ټول هسپتال چې چا څنګه جوړ کړي دي ولې جوړ کړي دي او د خدمت خلک دپاره خو نور هم ډېر څه شته خو دوی ولې دغه
خوښ کړی دی، دا میدان خوښ کړی دی چې دلته به زه خپلو خلکو ته، خپلو د خیبر پښتونخوا خلکو ته، د ټول پاکستان او بیا اوس خو د نورې دنیا نه هم خلک راځي، هغوی ته د صحت سہولیات ورکوم. هغه شخصیت زموږ سره موجود دی، سعید عادل، هغوی سره خبرې اترې کوو. اول خو موږ تاسو ته زموږ په دې خصوصي پروګرام کې روغ صحت په دې کې تاسو سره کلی وو، دا راته ووایه چې دلته د میډیسن حوالې سره دا خبرې کېږي چې کوم میډیسن دی دا هومیوپیتیک، چې په دې کې ځینې کمپنیانې داسې وي چې رجسټرډ وي، ځینې نه وي. دا هم یو ابهام دی. تاسو په دې اړه کې لکه کم هغه کمپیانې دي چې تاسو هغې سره اګریمنټس دي تاسو ته، دا ډیټیل زموږ د کتونکو سره شیر کړئ. اول خو ستاسو د ایویټي خیبر د ټول ټیم د ټولو همکارو د ټولو کتونکو هم ډېره زیاته مننه. ستاسو هم مننه. او دویمه خبره خو دا ده چې تاسو تپوس وکړئ چې اګریمنټ د کومو کمپنیو سره دی. نو اګریمنټ زموږ د یوې کمپنۍ سره نشته. اګریمنټ خدای چې هغه سره بیا تړلی که نه، موږ دغه ګورو، کوالټي ګورو چې د کمې کمپنۍ ښه ده، د کمې کمپنۍ نه ده ښه. چې د کمې کمپنۍ ښه ده نو الحمدلله د هغه کمبینیشن، د هغه پوټنسای، د هغې مدر ټینچرې، د هغې ټیبلټې، هر څه به موږ سره د هغوی موجود وي. او کوشش مې دا دی چې د اوریجنل دوانې لکه تاسو ته به زه لږ غوندې مثال درکړم، دا چې کوم دی دا د جرمني د ویلمار شوابې کمپنۍ دي، دا چې کوم دی زما خیال چې دې اکثره د جرمني وي، او دا چې کوم دی دا هم د ویلمار شوابې کمپنۍ دي، دا دي لیکلي دي په باقاعده، دا پوټنسای، دا مدر ټینچري، دا مدر ټینچر دی. دا چې کوم دی دا د پاکستاني د 800 روپو د پاسه دا راځي. بیا که داسې وي نو دا وګورئ، دا ار نمبر دي، دا د ریکوک کمپنۍ دي، د هغوی د ډاکټر ریکوک، دا د جرمني نمبر دي. داسې موږ سره د جرمني چې کوم دی اوریجنل دوایانې هم زموږ سره میلاویږي، دا هم د جرمني دي، دا هم د جرمني دي، دا هم لکه دلته موږ ساتو ځل سره ورکوو یا مینوالو له، خو د هغې دغه ته ګورو، کار ته ګورو که نه جي، چېرې څومره پورې کار د هغې کېږي، څومره پورې مطلب دا دی د مریض ښېګړه به پې کېږي. نو موږ زیاتره بیا په پاکستان کې الحمدلله که تاسو وګورئ، دا د جرمني سیرپ یې هم زموږ سره، دا هم د جرمني سیرپ دی موږ سره، یو چې کوم دی یو بل دی موږ سره، دا موږ سره سیرپ هم د هغې موجود دي. دغه شان د سترګو څاڅکي چې کوم دی دا د هغوی د سترګو څاڅکي هم زموږ سره موجود وي. داسې تقریبا ډېر زیات څیزونه چې کوم دی هغه موږ سره د جرمني. بیا که موږ پاکستان کې وګورو نو پاکستان کې که تاسو وګورئ یو نوم چلیږي د کمال، نو د هغې دوایانې زیاتره موږ سره دا شربت چې کوي دا د کمال کمپنۍ دي. داسې ورسره دا ګوره الپلپا د عام پاکستانی چې کوم دی هغه به تاسو ته په 100-120 روپۍ ښه په اسانۍ سره میلاویږي. دا چې کوي دا د 200 روپو د پاسه دي، دا د 200 کمپنۍ ښه ده، خو کمپنۍ ښه کمپنۍ ده، یو سټنډرډ کمپنۍ ده چې دا موږ دلته ساتو ځان سره، او الحمدلله دا پاکستانی چې کوم دی 200 روپۍ دي، دا لکه سټنډرډ کمپنۍ دي که نه. بل دا نه چې دلته کوم خلک راځي نو هغه د نورو ډاکټرانو نه، د نورو هسپتالونو نه هغوی ستړي، ناامیده وي، چې دلته هغوی راشي او هغوی له موږ بیا هم هغه د پیسو اسره وکړو چې هغوی له هغه 2 نمبر دوانې ولا ورکو، جعلي دوانې ولا ورکو، د کمزورو کمپنۍ دوانې ولا ورکو، هغوی به ډکې څه وایي، خو بیا هغه خپل زوړ امام زاړې ته راویښ وي. بیا د دې نه علاوه ګوره که د تبې دپاره تاسو یو ډاکټر له لړ شئ په خپل کلینیک کې، نو هغه تاسو له زر د دوایي درکړي وایي 200 روپۍ راکړه. الان کې دا شربت چې کوم دی دا تقریبا 240 دی که 220 روپۍ د دې قیمت دی. د دې قیمت چې کوم دی نو دغه 220 دی که 240 روپۍ د دې قیمت دی، او 200 د دې قیمت دی. هغه خو کلیر شول. د معدې دپاره که اوس تاسو یو عام ډاکټر له لړئ، که یو عام ډاکټر له تاسو لړئ چېرې په معده باندې مې درد دی نو زر به د معدې دوانې درکړي، ګولۍ به درکړي. دا د سټنډرډ کمپنۍ ده. د دې یو سیرپ لکه د معدې عام شربت موږ سره هم شته، خو د هغې چې کوم دی 120 130 زیات 140 ستاسو په خیال باندې دې څه قیمت دی؟ 450 روپۍ د دې یو سیرپ قیمت دی. خو سټنډرډ کمپنۍ ده، کار کوي، خلکو پې ښېګړه کېږي. الحمدلله موږ دا دوانې دل سره ساتو. بل ګوره که چېرې موږ د معدې نورې شربتې وګورو دا موږ سره د پاک جرمن کمپنۍ ګیسټرون شربت،
دا د هغوی دومره ډېر دغه دی دلته سیل ولا موږ کوو لکه هغوی دوایې یې ښه دي او خلک راځي او بینه یې دا وړي نو په دې پسې بیا 2 نمبر 3 نمبر داسې ورپسې راووتل نو په دې کې هغوی زموږ نوم او نمبر دواړه ورکړي دي چې لکه زموږ د پیژنګلو دپاره چېرې دا شربت به تاسو په دې باندې پیژنئ د هغوی لیبل د هغوی سټیکر هر څه په دې باندې موجود دي او د زموږ پیغام پې هم دی سعید عادل د دې نه علاوه اکثر دردونه د مشرانو او زیاتر په دې یخنۍ کې چې کوم دی زیاتر مشرانو ته دردونه یې زموږ د میندو ته زموږ خویندو ته نو د هغوی دپاره پین ایل دا هم چې کوم دی نو د پاک جرمن کمپنۍ دی په دې باندې بیا هغوی زموږ خپل پته او هر څه یې ورکړي دي چې خلک پې دوکه نه شي دغه شان پینل دی ورسره چې کوم دی بیا د پاک جرمن چې دی کې کومې د سټینډ کمپنۍ دي نو د هغوی که تاسو وګورئ نو موږ سره د طاقت شربت چې کوم دی انرجیټک دا هم د پاک جرمن دی نو موږ سره چې الحمدلله که مدر ټینچر دي که پوټنسای دي که کمبینیشن دی هغه ټول د سټینډرډ کمپنو دي ځکه خو تاسو دا دومره رش ولیدو دومره ګڼه تاسو ولیده چې دې کې خلک ورسره ښه کېږي او دا خو کلیر شوله سیده دل به چې لکه تاسو د ویانې چې کومه ورکوئ تاسو ان کیمره وښیله دا د ټوله دنیا کې خلک ګوري نه صرف دا چې پاکستان دی کې ډاکټران هم ګوري د هومیوپیتیک چې کوم پروفیسران دي کوم دا پرنسپل دي کوم کالجونه دي کوم د هغې سره تړلي خلک دي هغه په ټول دا ګوري نو دې کې خو هغه د دروغو خبره د شک شبې خبره ووته د دې نه دا راته ووایه چې لکه اوس هم داسې خلک تاسو لکه لنګر هم ورکوئ نرخ مو هم ارزان دی یو د چیکینګ یو زبردست سیستم دی یو ډاکټر دوايي ولیکي بلې چیک کړي بیا چې دوايي د فارمیسۍ نه واخلي بیا هلته چیک کوي چې آیا دوايي هغه ملب شوې ده که نه ډاکټر یا فارمیسټ چې کوم د هغه پکې غلط شوی نه دی بیا هم خلک کله کله په تاسو باندې اعتراض کوي په دې سوشل میډیا باندې دا ولې یا نو خبره دا ده چې د هر ښه سړي دشمنان به ډېر وي مخالفین ډېر وي نو هغوی د دې دپاره کوي چې د هغوی دکانداري ورسره بد نه شوې ده ځکه چې که داسې هسپتال ما په تیر پروګرام کې هم ویلو چې داسې هسپتال یو الحمدلله چلیږي نو د هغې سره به خوا کې د هغوی نور کاروبارونه ډېري د جوسو ګاڼه به ورته ودرولي داسې چې کوم دی هوټلې به ورسره چای هوټل به چای چې کوم دی په عام بازار کې دا ته په 10 روپۍ میلاویږي هلته به په 50 میلاویږي د هغوی هغه دکاندارۍ ورسره راکمې شوي دي مکمل لا بندې نه دي چې کله مکمل بندې شي بیا به او دا د لنګر چې کوم تاسو حساب کتاب دی دا خیال څنګه درغې او د لنګر کې څه شی ورکوئ لنګر کې زموږ د پوره هفتې چې کوم دی خپل شیډول دی پای کې د هفتې 15 ورځې چې کوم دی غوښه اولو بیا یو ورځ د شورو په ورځ د وریجې دي د دیګ وریجې په دې ورځ باندې زموږ لکه ډېر میلماني او خلک ډېر زیات دي راځي ډېر زیات نو په دغه ورځ باندې چې کوم دی بیا وریجې بیا د جمعې په ورځ چې کوم دی هغه موږ یا دالي یا سبزي یا دال شي یا سبزي شي نو زموږ لکه الحمدلله مینو چې کوم دی هغه بدلیږي ورسره په هفتې 15 ورځې غوښې او بیا نورې چې کوم دی لکه د شورو په ورځ باندې مارکیټ کې غوښه نه نو په هغه ورځ باندې موږ دیګونه ورسره دغه کړو داسې چې کوم دی د لنګر سوچ زموږ څنګه راغی نو افاق صاحب تاسو ګورئ چې دلته تاسو په خپله باندې انټرویوګانې د خلکو راواغستې مخکې به خلک پېښور ته علاج له درته د اسلام آباد ته به تلل اوس دلته راځي د هغې مین وجه دا ده چې موږ دا سوچو چې د پېښور نه یو بیمار دلته راځي هغه یوازې نه راځي هغه سره خامخا 3-4 کسان وسرئ ډریور وسرئ ګاډی وسرئ خپلوان وسرئ 2-3 کسان سره هغه کېنئ هسې موږ ګاډی مې بک کړی راځي چې ټول چکر به ومولګو بیمار سره هم راشي چکر ومولګئ نو هغې دپاره موږ دا سوچو چې لکه هوټل ته دوی ځي نو دوی به خرچه نور هم سیوا کېږي دلته به دوايانو پیسې ځي هلته چې کوم دی د ټسټونو پیسې وي نو دوی به څه کوي په لاره باندې او نن سبا کومه مهنګایي ده کم دور دی په دې دور کې خلک په خپله یوازې ډوډۍ نشي خوړی نو چې دا ډریور وسري 2-3 تنان وسري هغوی به څنګه ډوډۍ خوري د دغه سوچ په بنیاد باندې چې دا یو صدقه جاریه ده دویمه خبره په دې کې دا ده چې زموږ چې څومره آمدن دی د هغې 15% موږ الله پاک له ورکو د هغه موږ الله پاک له ورکو او پای کې بیا 7.5% چې کوم دی موږ په لنګر باندې لګو نو غواړو چې د ښه نه ښه خوراک د ښه نه ښه څیزونه وله خلکو ته اویلیبل کړو او هغوی وخوري دلته چې هغوی دا ونه وایي چې یاره برای نام لنګر و برای نام دا و موږ یې د الله د رضا دپاره کوو دغې خبرې دپاره نه کوو د الله د رضا دپاره یې کوو بیا په دې کې د خپلو وروڼو د خپلو میندو د خپلو خویندو دپاره د خپلو مشرانو دپاره چې کوم دی موږ پکې د زمزم اوبه د دې په دې خیال باندې اچو چې خلکو ته پې شفا میلاو شي په
زمزم کې اسیم الله په کوئی شفا پرته ده. بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی که تاسو وګورئ شفاء للناس په قرآن پاک کې هم د خلکو دپاره شفا پرته ده. د شفا یو ذریعه ده د هغوی دپاره نه. هغې کې بیا زما بیبي وله لګي په صورت یاسین او په منزل وله اوبه دموي، هغه اوبه بیا موږ په سالن کې اچو. په دې خیال یې اچو چې دا ټول خلک لکه که اوس ماله د زمزم نه هلته نه پیپ راولي که نه نو هم دې خلکو ته ګیلاس سړی نشي رسولی. خو بیا موږ دا وایو چې د سالن کې ټول خلک په جمع باندې وخوري. نو ډېر مینوال چې کوم ډېر ډاکټران په دې باندې هم اعتراض کوي چې یاره زمزم سوځول ګناه دی، خو الحمدلله مسلمانان یو او خو په دقه عقیده یو، په کومه عقیده باندې چې زما دا وروڼه دي زما دا خویندې دي، موږ زمزم سوځو نه، موږ زمزم په دې خیال په دې نیت باندې اچو چې خلکو ته شفا میلاو شي او دې کې برکت سیوا شي. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار چې کوم دی هغه په نیت باندې دی. نو زموږ نیت الحمدلله هم دغه دی چې خلکو ته به شفا میلاو شي. او الحمدلله دلته تاسو ولیدل دا خلک چې راغلی دی دا هسې نه دی راغلی، دا څه بنده وایي ګنې خیرات دی یا چې ته واده دی یا کوی دد نه یا چې ته خدای مکه غم شوي. دومره ډېر خلک راځي، دا څه د هغه مینې پسې راځي، اخلاص پسې راځي، یو جذبې پسې راځي. سید عادل هومیوپیتھک هسپتال تخبای یا تیمرګره چې زموږ کوم برانچ دی دا صرف د خدمت یو نوم دی. زموږ یو برانچ په تیمرګره کې هم دی، سنټر جیل ته مخامخ دی، هلته هم دغه شان ګلافي بلډینګ او هلته هم د دې نه زیات خدمت ته خلکو کېږي. د میډیکل په ژبه کې یا په عام روایتي چې کوم مثالونه دي یا مثالونه دي په هغې کې هم دا خبره راځي چې طبیب هغه طبیب چې په ځان یې تېروي. نو تاسو واورېدلې د مریضانو خبرې، د مریضانو چې کوم احساسات و کوم خیالات و د دې هسپتال حوالې سره. یقینا چې موږ سره داسې مریضان میلاو شو چې هغوی وویل چې موږ د پېښور نه راغلي یو دلته علاج، اگر چې پېښور خو صوبایي دارالخلافه ده، پېښور کې داسې څه دي چې بل ځای کې به نه وي، خو بیا هم داسې څه و داسې څه شته چې هغه په پېښور کې نشته. لکه څنګه چې تاسو د دې هسپتال د مریضانو سره خبرې اترې وکړې نو د دوی وینا وه چې موږ د پېښور نه ځکه رالو چې په پېښور کې به سهولیات هم وي، علاج به هم وي، دوایانې به هم وي، ډاکټران به هم وي، خو بیا هم شفا الله ورکوي، خو شفا دوی ته دلته ترلاسه شوې وه. دا وجه وه چې دوی دلته راځي او بار بار به راځي او بیا به هم راځي. د دوی وینا ده چې د دوی تکلیف، درد، بیماري کمه شوه. ډېر پکې داسې و چې هغې وویل چې زموږ درد او بیماري چې وه هغه بالکل ختمه شوه. نو دا تاسو واورېدل. بل ځل به مې په نوي سوچ په نوي خیال بل ځای ته بوځم. دا وخت زموږ د دې پروګرام چې کوم وخت و هغه خپلې پای ته ورسېدو. خپل قربا رشید آفاق ته اجازت ورکوي، په لوی او عظیم الله مو سپارم. د الله په